أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيب. د قربانۍ سرمن وینا وغیرہ چې په کپړو لګي نو کپړې او کومه وینه چې بهیدونکې وینه ده بهیدونکې وینه ده دا پلیته هم ده حرام هم ده. بهیدونکې وینه هغه ده چې کله سړی څاروی ذبح کوي او د هغې نه دا وینه نو چې کله دغه وینه وبهیده نو په دې غوښه کې چې دننه کومه وینه نښتې ده بیا چې سړی غوښه کټ کوي نو وینه پکې که نه پکې وینه پکې نو دغه وینه پاکه ده پلیته نه ده خوړی هم شي او دارنګې چې کومه دی نو که په جامو ولګي خو که دغه بهیدونکې وینه لګېدلي نو هغه حرامه ده ناجایز ده. لیکلی دی چې قربانۍ له یو سړي څاروی واغستو او په دوه کسه او درې حصې پکې د یو دي درې حصې پکې د بل دي درې حصې د یو دي درې حصې چې کوم دی هغه پکې د بل دي نو دغه درې حصې خو دغه چې کوم دی نو شوې درې حصې دا برابر شوې. اوس بله اومه حصه دا خو شپږ حصې شوې اومه حصه چې کومه دی نو هغه په شریکه نه شریکه به نه کوي داسې به وکړي چې دا اومه حصه د اومې حصې نه چې د چا حصه پکې کمه راله د ټولو قرباني ونه شوه داسې به وکړي چې خامخا دوی کوي نو بیا به دا یو کس له پیسې ورکړي یو کس له به دا دواړه کسان پیسې ورکړي او که د مړي طرف نه بیا کوي که د ژوندي کوي او مړي ته ثواب بخي خو دواړه جایز دي خو داسې به نه کوي چې هلکه نیمه حصه ستا او نیمه زما نه نیمه حصه ستا نیمه زما نه یو له به پیسې ورکړي به مالک شي بیا به یوه د یو کس حصه به شي دغه هله به جایز وي بلې طریقې سره جایز نه دي.